نو عزتمندو مونږ ته دا احساس دی او که احساس نه وي احساس به پیدا کوو. مونږ په دې پوهېږو که پوه نه وو مجبوراً به ځان پوهوو چې ستاسو مشرانو نه بغیر مونږ ترقي نه شو کولی، ستاسو نه بغیر مونږ قدم نه اخلو، ستاسو هره رایه مونږ ته قابل رایه دی. خو به هر حال عزتمندو ستاسو د عمر تقاضا دی، تاسو خپلې قربانۍ ورکړي دي، تاسو مونږ ته لار ښایو قرباني به دا نوجوان ورکوي، غره سره به ټکاره دا نوجوان وایي او هر هغه قابل تجویز اعمال صدقات په مفاد کې وي هغه نافذ کړي، دا نوجوان به نافذ کوي. دا خبره مونږ زړه نه یا خپلو خواهشاتو نه کوو. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مکې ځمکې باندې اول په قوم تړون کې شامل شوی او هغه ته حلف الوصول یایي. حلف الوصول هغه معاهده وه چې دینه مخکې څو صدۍ مخکې شوي وه. بنو جرهم کړي وه تاکې درې فضل ابن وداع، فضل ابن حارث، فضل ابن فضیل، درې فضیل کسان مشران شامل وو. هغوی د قوم د مظلوم په حق کې یو تړون کړی و. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د 100 کاله و نبوت یې 100 کاله پاتې و. مکې کې د عبدالله ابن جدعان کور کې راجمع شو. د محمد مصطفی یو تره و زبیر ابن عبدالمطلب نومېدو. هغه کور کې ننه د نوجوانانو یو وعده وشوه. وعده کې څه وویله؟ لیکونن یدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي حقه إليه وحتى يؤدي إليه حقه ما ضل بحر صوفة وما رسى صبير وحبير مكانهما وليتأسى على المعاش. دا الفاظ د محمد مصطفی آغا وعدات مخی تیرا ودیتے حلف الوصول ورکو. تو مو دا مظلوم پا حق کے ظالم پا خلافی کیو لاسو، مظلوم پا حق کے دا ظالم پا خلاف با ایک کیو لاسو تر آغا وقتا پوری تا ظالم نا مظلوم تا حق را واخلو او دا معاہدہ با کلوی وی ترسوب سے در ریاب کے وڑے لم دیگی او سو پوری سے دا غار حرا و صبیر غار پزمکی اخیوی تر آغا وقتا پوری بمو دعوت آوی. نو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یورپی مورخین دا معنی چې د نبوت اول لوی علامه دا څرګنده شوه چې نوجوانۍ کې محمد مصطفی د قوم د کونډې بوري د هغه په حق کې معاهده وکړه او څو ورځې بعد یې مکې کې یوه خبره پېښه شوه. دلته نوجوانانو عهد کړی و، د پیغمبر تره کا مشر ورکې موجود و، نور مشران موجود و. د یوې قبیلې سردار راغلو عمره یې کوله د جاهلیت په طریقې باندې. هغه سره یوه مشومه وه ډېره ښایسته. هغه مکې کې یو سردار نبیح ابن حجاج په زوره مشومه ونه ویساره کړه چې دا ما بیایه دا زه کور کې ځان ته زوی ته لویه وم. نو هغه ملک ګرځېدو چیغې والې چوی ملک نشو کوی. محمد مصطفی ته د پاته ولګېده چې یو داسې سفر راغلی دی مکې کې یو سردار ونه لور یې سره کړي دی، وړه لور دی. نو بیا یې تره ته وویله څو ورځې مخکې کور کې ناست وه هغه الفاظه واکې لوړې څه چال شوی دی؟ ایسو پلني کور کې بچی وې سره کړي دی. دا نوجوانان راغلو او کور دروازې وټکوله چې موږ څو ورځې مخکې عهد کړی دی چې ظالم خلاف به راپسېږو. هغه ویلي چې خو څو ورځې مهلت خوراک وي چې زه مشوره وکړم، تاوان به ویل کوم، ګرامه به ویل کوم. هغه ویلي چې یو سیکنډ به تا کور نه لوړ نه شو چې لور د بچی ده ورته واپس کړي نه وي. بچی ورته واپس کړه، شاره مې ویر کړو. نو عزتمندو خبره اوږدوونه مونږ تاسو رایه داسې ګڼو لکه یو رسۍ کې چې خلک تلو نو کلي والا ورته شرط لګولی و چې مونږ ته جنۍ بیایو نو مشران به نه راولو. اول خو کلي نوجوانانو موږ خو جوانان یو، الشباب جنون نوجواني دا لیونتوب وي. نو ځوانانو ویله چې مشران به د صنعتي خري ته نه پرېږدي. خو دا کلي والا شرط ولګولو چې بډاګان به ورسره نه راتلي. نو ځوانان پریشان شو چې دا خبرې کې څه غرض دی. نوجوانانو مشوره وکړه چې دغه کې څه مصیبت شته چې مشران ما راوله. مشران یې راووتو چې بابا مخکې خو موږ غوښتله چې ماته یې رسه، خو اوس کلي والا یې چې مشران به نه راولئ، تاسو نه بغیر اوس موږ تلای نه شو، موږ ته رایه راکړئ. کلي والا ورته مشوره وکړه چې یو بوډا ځان څخه ښځو مرګ کې بوز وي، ځان سره بوز وي، په کور مراتي بوډا یې ځان ثبوت کړو. هلته ورته هغوی شرط یې ایښی و چې 5 پسونه به خورئ. مشوره وکړه چې 5 پسونه نه شو کړی، 3 پسه کې به ناکامېږو، 2 به وکړو. خو 3 کې دینه پورته مړی نه شو کړی. بوډا ته راغلو ښځو منځ کې کېنولی و چې ته اوس یا یې راوستی به یې. هغه ورته ویلي دي چې شرط یې ومیاند وایي 5 نه 6 پسونه کوئ، خو یو شرط به زمني ته هر پسه نه بعد به غره کوئ.
غرب اور کی وی تاسو ورزش کیږي پنځه شپې خوړای شو نو ځکه دا شرط یو زو منل وې تا پنځه پسونه یو خوړل نو عزتمندو تاسو یې مو مشران یو یمو پلاران یو یمو ترونه یو یمو نیکونه یو خدای قسم دې دغه نوجوانانو نه کسه مو نه وریایو ډېر وریایو خو دوی کوم کار کوي سوشل میډیا نه کوي قوم د پر منډه ترله کوي انداز کول کی یو ور راجام شویو आवाज یې وکړو هغه نه بعد الحمدلله ډېر سړې سره ساده ورورو قدم اوچات کړو قوم باندې هیڅ بوج نه دی دغه نوجوان چواله هیڅ د څه چی نه کړی تیرای مو هغه یونین تاسو خو نن ته بیا راوخته نن اخیری اعلان دی هغه اعلان دی تمیر سے بات ذکر کړو مشرانو نه بغیر قدم اوچات نه کوئی او مو ټول نوجوانان یې یو څه مو ته مشرا ضرورت ہے مولا ضرورت ہے زه مولا په حضرت نه لګیا دغه سید قابلی احسان الله احسان د څومره نوجوانان دي ای دوی اواز ته قوم څه معلم نه مشر نه بغیر قدم نه خلو لہذا تاسو کوم 32 رکن کمیټي وا هغه سره نوجوانانو مو ټول مشوره داله 40 مشران به سره وي 40 مشران یو شو لاس په قوم طرف نه علما وي 50 شو 15-20 کوم نوجوانان دي هغه ته به لایحه عمل ورکړي قوم ته به 15-20 نوجوانان کوي ان شاء الله دا کمیټي منظور ده 40 مشران شو 10 علما شو 15-20 نوجوانان دي دا الله د پاره څه چې مو مخالفت نه کوو د قوم مفاد کی هر منډه کړل غوښته کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین لګ یو 2 منټه به تر کوئی مهرباني وکړئ پلیز